ग्रान महबूब चेयरमैन मोहतरम महमूद खान अचकज़ई मजलस डेर दुए वर्जी सेरा सिला मजलस हुसु हर अड़खीज़ मजलस हुसु और तरटूल ज़्याद खुशहाली पदे महसूसों चिदा जरगी सिजमुल द वतन द पारा दखपलु हकूक द पारा दखपल शसबाउन द पारा दखपल वसाइल द खुंदिकौल द पारा चिमुर जरगे रा गुश्ती दे बागे की मायू डेर शाग विल्दी चे खुदाई दे वकी چې دا دغه موږ سره روان یو نو کېدلی شي موږ خپل اهداف ته ډېر چټک ورورسوو هغه دا چې حجره او مدرسه د حجرې او د مدرسې نزدېکت ما په دې جرګو کې ولیدی او کدا نزدېکت دغه سی وو لکه موږ چې پر وږغېدو نو زما دا خیال دی چې زموږ دا ستونزې به ډېر چټک ختم شي زه خپله د وینې رشته نه منم زه د فکر رشته منم او د فکر په رشته کې زه هغه خبر خپل جونیر کارکون ته کولی شم چې هغه خبره خپل د کور د ټبر و مصر ته سپین ږیري ته نشم کولی دا د فکر رشته نن چې موږ دلته راټول شوي یو او دا جرګې موږ را روان کړي دي چې ټول مجلسونه موږ اورېدلي دي واورېدل په دې دوې ورځې کې د پښین په جرګه کې هر اړخیزه مجلسونه وسو د هر طبقې خلکو د هر ټبر خلکو مجلسونه وکړو فوکس یې ټول پر دې و چې زموږ وطن زموږ شتمنۍ موږ وسایل او د سیال په توګه په دې وطن کې ژوند کول د دې ما خپله زه له دا شعر شاعري سره ډېره علاقه نه لرم لیکن یو شعر ما په مغزو داسې ننوتی چې په هغه کې د پښتانه قام هغه ټوله عکاسي هغه وایي ما چغه کړه په ښار کې ما چغه که په ښار کې ټول کاڼو په ظاهره ګرځېدل خو ټول ویده وو یعنی په ظاهره ګرځېدل لکه تر اوسه پورې چې زموږ د قام خلک ګرځېدل لیکن ویده وو له خپله وطنه ناخبره له خپل حیثیته ناخبره له خپلو وسایلو ناخبره دغه ښار عجبه ښار و زه حیران یم دغه ښار عجبه ښار و زه حیران یم وژل شوو ته یې دعا کړه خپله مړو که دا وګورئ په دنیا کې ژوندي قومونه چې څنګه پرمختګ کړی دی و ځان ته څنګه ژوند جوړ کړی دی راتلونکي نسلو ته خپل بچان ته د تعلیم
دلته خپله په قاضي باندې دعوی وي دلته خپله په قاضي باندې دعوی وي یعنی موږ سهار ځو په عدالتو کې ناست یو و قاضي ته ناست یو په دانمار پر دا روډ د خپل ځان دپاره انصاف غواړو لیکن په هغه عدالتو کې چې سرکار هغه زورور د خپل مفاد لپاره چې کم په شپه ترمیمات کوي او مران اغوا کوي او ډیر درنې پیسې ورکوي او د ځان د اصول هغه دپاره قانون سازي کوي د سهولت لپاره د خپل خواهشات لپاره دلته خپله په قاضي باندې دعوی وي د دې ښار ټول ساتونکي خپله غله وو یعنی د دې ښار ساتونکي له قاضي یې راواخلې تر پولیسه له پولیسه راواخلې تر فوجه راواخلې تر ججه راواخلې تر مجستریټه دا ټول غله دي نه غیرت او نه هم خوند پکښې پاته خو د رنګه ښکارېدل چې پښتانه خو د رنګه ښکارېدل چې پښتانه اوس نو الله پاک وی نه بدلوم دا قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي ستا د حالت د بدلولو دپاره له اسمانه فرشتې نه راځي د خپل حالت د بدلولو دپاره به په خپله همت کوي راپورته کړی به نن په دنیا کې مشه دا خبره وکړه چې انګریزو فرانسویانو پر ټولو دنیا حکومت وکړي خو دلته یو وطن و چې افغان ورته وایي دلته د سکندر ګونډې هم ولګېدې او زه به زه تللی وم لندن ته د ډاکټر حامد بچی هلته په لندن کې و نو یو ورځ د باچا یو محل و 1400 کاله زوړ وینزر کاسل یې ورته وایي هغه ته لاړو دی جلا ګرځي زه جلا ګرځم ما خپل د انټرست شیان و چې پخوانی احتیاط څنګه و پلانی شی څنګه و توره څنګه و تو خو دوی هغه یو زوړ انګریز و چې هغه په هغه محل کې ګرځېدی د ډاکټر حامد بچي پوښتنه ځینې وکړه یو غالۍ راټاله و په دا غالۍ کې داسې چې کوم د برټش امپایر وایي د دوی کومه باچي وه د هغې نقشه وه او د هغې شاوخوا یې د هغو ملکو جنډۍ ورکړي وې چې پر دغه ملکو باندې موږ حکمراني کړي نو په هغې کې د افغانستان جنډۍ هم وه د ډاکټر حامد بچي ورته وویل پر افغانستان پر جنډۍ یې ګوته ورته کښېښوله ول دلته څنګه واستوي ول دلته ښه خوند نه وکړي ول دلته ښه خوند نه وکړي د افغانستان پر جنډۍ نو دا خو هم هغه وطن دی چې هغه وخت موږ د هغه وطن حصه و دا جلا خبره ده چې ډیورن په وخت کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جبري معاهده دا علاقې په لیز ورکې دا په لیز ورکې چې د سالانه به دومره د دې خرچه درکو انګریز حکومت او په اخر کې ځان پر واچو بهرحال پر خپل ځای اوس نو په دې کم وطن کې چې ما او تا پراته یو پښتون افغان پروت دی
پر دې باندې د ټول دنیا نظر. مشر کله د علامه اقبال هغه شعر وی خو په فارسی دی مازدا نه دی ادیب وی قلب آسیا یعنی د ایشیا زړه مطلب دا دی چې زړه سي درکړ بند شوی وینه نه پاسوله هغه ټول جسم مرده شي نو دا زړه سي دی له یو څه خالی نه دی دا حملې سي شروع دي پر دا زړه باندې په دې کې یو شی شته دا وسایل ورته وي او زموږ په پښتانه کې دا یو وسیله لفظ له وسایل وتلګي ده او دغه وسیله رحمي الله پاک له دې پښتون افغان قوم سره کړی دا جلا خبره ده چې موږ د دې په اهمیت نه پوهیږو دشمن دون کار پر کړی دی چې موږ په ځایو خېلیو په مختلف پارټیو په یعنی هر فارموله چې هغه فارمولې هغه دواوی موږ ته راکړي دي چې پښتون یووالي ته مه پرېږدئ پښتون اتفاق ته مه پرېږدئ ولې پښتون په اتفاق سوی پښتون پر یو لار سوی بیا به دا هغه قوم وي لکه نن چې د چاینا پر ټول دنیا پر مارکیټ باندې قبضه کوي او امریکا یې نه پرېږدي نن چاینیز زه خپله په ځینې شیان کې یو دلچسپي لرم له هغې څخه اندازه راته لګېږي چې زما او ستا په وطن کې پښتونخوا صوبه نه ښیم صرف دغه صوبه جنوبي پښتونخوا له ژوبه بیا تر چاغي پکښې په دې کې 28 قسم معدنیات او ټول سیمپل له ما سره په دفتر کې پراته دي او د هرې ضلع نوم پر لیک دی د هر معدنیات چې دی د هغه نوم پر لیک دی په هغه کې داسې معدنیات شته چې 1 کیلو یې په لکونو روپیو او دغه وسیله الله پاک سي د موږ سره کړې ده نن پر دا وسایلو باندې ټول دنیا ټالۍ وي هم افغانستان ته هم د پښتانه وطن هم خارجي هم داخلي پنجابیان او فوج او خارجي که چین دی که امریکا ده که بل دی دغه وسایل چې دوی دا جدید ټکنالوژیانې جوړوي دا موبایل جوړوي په دې موبایل کې دا یو موبایل تر اوسه پورې یو مسلمان ملک نه دی جوړ کړی په دې کې د لیتیم بیټري راځي او هغه لیتیم د دنیا 70% په افغانستان کې د افغانستان باندې برناکه جنگ نه دی روان دا ونی خرڅې په اربونو کربونو ډالران چې خرڅېږي دغه ټالۍ و هغه وسیلې ته ویل کېږي دا زما او ستا په وطن کې چې دا شورش دی دا زما او ستا په وطن کې یعنی په کشمیر کې 3-4 ورځې څه هنګامې وسوې 2 پولیس والا یې مړه کړل په هغه ورځ د بجلی بل یونټ راویستی خدای خبره 40 روپیو که په څو وي و 3 روپۍ ته راورسېد بجلی پښتون پیدا کړي د لاهور ښار محلونه چې پر جوړېږي دا ګرینایډ دی که ماربل دی که اونکس دی که پلانای دی دا ګرد پښتانه له وطن ورځي د دې کټینګ چې کېږي پالیشینګ چې کېږي په اوبو کېږي د دوی ذمہداري چې کېږي دا اوبه ګرد پښتانه وطن یا د کشمیر ورځي پکار دا وای چې دا کارخانه د اونکس غ د ماربل غ په هغه علاقو کې وایي لکه مزه راوته
یا خام مال موږ پښتانه راباسو د خاورې په بیه ورکوو د مسلم باغ کرومایډ راباسو د لاس نوکان مې پکې وایستل بیا یې لوډوو 40% 42% 48% خاوره ورسره ګډه وي 250 نو ښه کوالټي ده دا موږ لوډوو بیا یې تر کراچۍ رسوو بیا یې خالي کوو لیکن هلته یو میمن ورته ناست یو کوچنی یونټ یې لګولی دی هغه یې په هغه کې پوډر کې اوبه ورې لږ خاورې چې وبهږي او 100% کرومایډ دی چاینیز حالت ورته ناست دی په 3 لکه په 3.5 لکه روپۍ ټن ورکوي علما ځکه په 80,000 روپۍ وړي په 80,000 کې سمات ګډ کرایه لوډینګ پلانه دا واچې ما ته خالي لیبر ریټ پاتې کړي مزدوري خالي پاتې کړي نو مالک زه نه سوم زه مزدور سم په خپل دولت کې په خپل ماینز کې زما ماینز دي زما د کولې پلانه ماینزونه دي ما فلانه دي ته مزدور یې دلته او د دوی مزدور پکار او تر ټولو ارزانه مزدور پښتون تر ټولو ایمانداره مزدور پښتون نن ستا بچي ما او تا په کلي کې په وطن کې په علاقه کې په خپل ښارو کې پر یو بل باندې سترګې کمرې کوو ته به څه شي دونه خطا یې تا ته دنیا څه وی تا ته زرداري څه وی د زرداري په خوله موږ ته دا وی چې د کراچۍ 80% کچره چې ده د پښتانه بچیان ټولوي ته چې دلته موږ دا خبرې کوو چې میرویس نیکه و داسې باچي یې کوله احمدشاه بابا و داسې باچي یې کوله هغه خو وکړه هغه میراث یې تا ته در پرېښوی نن تا چیشتې نه جوړ کړي ته هغه سیال و ساو قوم چې تا به فتوحات کول تا به حکمراني کوله نن د کراچۍ کچره ټولې تر دې نو زلالت بالا نسته یو شپه په کراچۍ کې له کور راووتم تیاره وه اول ماښام موټر کې اکړ وم نږدې یو مارکیټ و صاحب وربسم له دې څخه به یو میوه راواخم ډرایور مې هم هلته په ګیټ کې پاته سوی چې څنګه لږ مخته راغم کچردان پروت دی د کچرې ټپ یو ځوان پکې لګیا دی داسې پر ګډه پروت دی نیمه یې ورلوېدلی دی نیمه یې پښې و دې خواته دی بېرته مې ګاډۍ ودروله ګاډۍ مې پر شا راویسته یعنې دا کچرې ټپ په ګرمۍ کې هغه بوی تلی چې په هغه بنګله کې دوم درېم لاین کې زما بنګله هلته به کوت نږدې کېدی دلته به موټر ترېدی شیشې به بندې وې بوی بې رانه ننوتی دا بچی چې ورلوېدلی وی چې ما به ګاډۍ شاته راویسته دی له دا ټبه راووتی داسې پر شا وغورځېدی ما پر غږ که په پښتو کې چې دلته راځه په ډېر ګبراو حالت کې دی رانږدې سوی زما ډرایور هم په منډه راغی اوس زه دلته سره خبرې کوم هغه ویډیو شروع کړه زما ډرایور موبایل راوایست ده وزړل ول دا ویډیو به نه جوړو بیا ما پلوس والا تنګوي هغه ته مول ویډیو باندې بیا مو نو مجلس سره شروع کړي دولته شپې په تیاره کې راوځو کچره ټولوي وي هم د شپې په تیاره یې ټولوي په ورځ کې نشي ټولولی د ورځې مپلس والا شناختي کارډ غواړي ما ول د کوم ځای ول د هلمند یم مور د پلار ما دغه تللي دي هلته دي زه دلته دغه خواري کار
کچره ټولم. بیا په چشته به ځان ته سیال بیا هو موږ یو بل ته سیالان یو بل ته سر نه ټټو، یو بل ته سا نه کوو. د بل دپاره سینې ډېرې پراخې دي، که څوک پکې راخیږي، که څوک لوټمار کوي، که څوک وطن راځوړي، که څوک معدنیات راځوړي. ډېره ناپوهي وشوې، ډېرې ناپوهي وشوې. نور گنجایش نسته د ناپوهي. دلته دا حکمرانی مطلب چی شوی؟ مشر ته معلوم دی، وزارتوال ته معلوم دی. فیډرل لیویز راغل، فیډرل لیویز راغل ماخه 3000 نوکری وي. چونکه مکسی گورنر او جنرل بلوچ جنرل قادر فیډرل منسٹر دا قبایلو و فاټا و سفران دا راولاړ شو. دا 3000 نوکري پر ګرد صوبه ووشل. فیډرل لیویز کې خالص ماخه کې 12 دی یا 12 ضلع راځي چلته فیډرل لیویز ته. نو دا فیډرل لیویز براتله خالی په دا فیډرل چې کوم لیویز په کوم ضلعو کې دا به پراغه تقسیم کېدل. وچ پر دی ودرېدل چې نه دا به پر ګرد صوبه تقسیم کوو. د برټش بلوچستان لیویز او هغه فیډرل لیویز دی، هغه په برټش بلوچستان کې کوم علاقې هغه کې په عدالت کې کیس سره خو کیس زموږ په حق فیصله سو او هغه نوکری پر هغه 14 یا 12 ضلع وې پر هغه تقسیم سو. دی تا ته هېڅ نه در پرېږدي په دې حکومت کې. هاي د فام 47 تا ته په داسې په یوه ډویژن کې څونه پیسې ورګېدې، په یوه ډویژن کې نصیر آباد ډویژن کې تا ته د پښتانه په 3 ډویژن کې دوم پیسې نه دي درکړي. او دلته دوکۍ سماولنګ نوم تی به اورېدلی تی، خو له کولې له ماینز له کاروبار څخه دا سماولنګ چې کوم وخت کوله راووته دا فوج په خپل نگرانی کې واخیسته او د علاقې د خلکو دپاره، یعنی دا معلومات ولې کومه دا ناپوهي کوله دغه حالات دلته هم راځي. به فوج په خپل نگرانی کې واخیسته چې موږ ته نوکري درکوو، موږ ته په بچیانو ښه تعلیم کوو. اوس نو سماولنګ چې دی دا په لورلایي ډسټرکټ کې دی. په لورلایي کې کوم قومونه دي؟ ناصر دی، ترین دی، کاکړ دی، لوڼی. اینډ یو نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې مشروم وزوم 3 ورځې سیمینار و، جنرالان ناستو، سیکرټریان ناستو، فیډرل منسټران ناستو، فلانه ناستو. جنرال فاروق چې هغه وخت ریټایر وای دغه پروجیکټ هغه جوړ کړی و د سماولنګ. نو یو ورځ مخکې بریفینګ راکړئ چې دغه پیسو باندې موږ 4.5 بلوچي بچیانو ته تعلیم ورکوو. زه د بلوچي بچیانو د تعلیم مخالف نه یم چې څونې بلوچ بچی حق لري دغونکې زما بچی حق لري، چې څونې زما بچی حق لري دغونکې د بلوچ بچی حق لري. 4.5 بلوچي بچیان ته د ملک په اعلی تعلیمي ادارو کې چې له دې
پښتانه له کویلې څخه پیسې اخلي پر هغه باندې دوی ته اعلی تعلیم ورکوي نو ښکاره خبره ده چې اعلی تعلیمي ادارو کې ښه تعلیم وکړي او سهار هغې پر ما انجینر سوی ډي سي سوی کمیشنر سوی پلانه سوی او پر دې د علاقې د سکیورټي دپاره موږ لیویز برتي کړي ده چې له دغې تنخوا څخه د دغې کویلې له پیسې څخه چې پښتانه یې ورکوي دا لیویز ته موږ تنخوا ورکو دا بله ورځ چې درېیمه ورځ زما د وینا وار راغی نو ما ورته وویل جنرال فاروق هغه دی په هغه ګیلري کې ناست دی دوی پورته هم سوی ما زه دا پوښتنه کوم چې دا لورلای په کوم دلته کوم قومونه دي دا څماولنګ چیرې دی فلانی دی ما ورته وویل زه دا هغه نه لرم بلوچي بچان ته یاد کړل چونکې موږ بلوچان نه یو موږ پښتانه یو ته ماته دا راوښیه چې په دې د پښتانه په کویلې په پیسه کې تا د پښتانه څو بچان استولي له دغه ضلع د کوم ضلع څخه وځي کویله په دې کې تا 4 15 بس دی دغسې کښېناستې جواب نه و سره عجبه به دا وي چې مرکز څخه هم د صوبې په پی ایس ډي پي کې هم ستا په کوله کې هم بیا که سر ته څنګه ژوندی دا خو ستا همت دی د کراچۍ کچرې صفا کوې که په پنجاب کې د بادرونګې ریړۍ چلوې که هر څه شي کوې ځای د ځان د ژوندی ساتلی دی که ستا پر ځای بل کوم اوس به وختي له دا صفای اصلي زخمي ټاپ سره او زه نه په دې نه پوهېږم چې څومره برداشت 80 کاله ته سر نه خلاصې 80 کاله ډېر لوی ټایم دی ستا استحصال سم پرله پسې روان دی ته د لوږې او د سپږدې او د هغه حد ته رسېدلی چې ستا ځوانان ایران لځي په ایران کې چې ونیسي تر پاڼ پر راونړي تر یو غټ پاڼې لاندې کې پاڼ پر راونړي افغانان او دا پښتانه بیا چې له ایران ووځي ترکي ته په شپو نیمه یې دلته له تندې مړه شي نیمه یې په دا غرو کې بیا حیوانانو خوراک شي بیا چې ترکي ته لاړ شي د ترکي څخه چې بیا دوی یونان ته ځي که کوم ځای ته ځي بیا حالت سمګلر ورته ناست دي په دا بوټس کې کښتۍ وي په دا کې واچي سمګلینګ باندې وړي بیا هلته د دوی کوسټ ګارډ چې دی که د ترکي والا کوسټ ګارډ وي که د یونان والا کوسټ ګارډ وي هغه چې دا وویني له هغه ځایه ما په خپله د دې هغه فلمان کتلي دي پر دا باندې له هغه ځای ګولۍ ورته بندې کړي دا کښتۍ ورسروي کې دا ډوبه شي او زما او ستا بچان ځوانان د مایانو خوراک جوړ شي نو دا ژوند به تر څو کوو آیا دا ژوند مو خوښ دی که مو خوښ دی خدا دې جاري دی او که بدلول غواړي چې الله پاک وایي چې نه بدلوم دا قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي دا کوشش چې نن موږ په دا تیاره ناست یو په دا یخ دا 2 ورځې پرله پسې سپین ږیري علما مشران ځوانان دا هغه کوشش دی چې د خپل ژوند د بدلولو کوشش کوو چې د دنیا کم قومونه کم کوشش کوي د خپل ځوانان دپاره د بچان دپاره دا کوشش موږ روان کړی دی دا زموږ ذمهواري ده موږ که په اسمبلی کې یو که نه یو موږ لکه څوک ووټ راکوي که نه راکوي خو زموږ دا ذمهواري ده زموږ پارټۍ پر دې بنیاد جوړه ده دا پارټۍ د دې قام چوکیداره پارټۍ ده
دا پاټۍ په دا قام دغه خوږېږي لکه په خپل سکه بچي سي خوږېږي. یعنی دا پاټۍ چې زه له خپله کارکونه سره یا مشر له خپله کارکونه سره یا د پارټي نور سینیر ملګري له خپل کارکنان سره دا اسرار باندې لګېږي لکه خپل سکه بچان سکه ورونه. کشران راځي سټوډنټ راځي ډېر په مینه او په هغه باندې په غربت کې روزګار نسته او دلته یو عجب سیاست شروع دی. د پلاني سکول کې پلاني شاید ماسټر وي بله ورځ یې بدل کړی ولې چې پر هغه حلقه باندې ورځم ممبر جوړ شوی وشوې کار خام په خبر دی. ښه سکول یې ښه سنبال کړی دی په دې ګناه بدل کړی دی وایي تا په الیکشن کې له ما سره ولې مرسته نه وکړه نو ته به بیا هغه ته سزا ورکوې او دا ګرد سکول به خرابوي. دا زما ستا خپل پښتانه نو بله خواته عزیزانو یو خو هغه وس داسې له مرکزه څخه زما او ستا پر وطن باندې پر وسایلو باندې حملې دي. دا به هم درته وایم چې پېشیراني کې 26 کسان د طالبانو په جامه کې یو کور ته راغل د توپک په زور ډوډۍ چې وغوښته هغه مجبور و. د پښتانه په کور کې یو ګونۍ وړه راړي یو پیکاپ راځي یو ټکټر راځي یو ګونۍ پکې واچوي دا ډوډۍ وخوړله. دا بله ورځ پر هغه ټایم باندې هغون کې خلک د اف سی په وردۍ کې ورغل ول پارون داسې خلک راغلي ته یې ډوډۍ ورکړې په هغه مجلس کې یو سپین ږیری ناست و ول ته دا اف سی والا ته یې ګوته ونیوله ول ته خو پارون هم راغلی وې پر دغه ځای د دا داغوی پر دغه ځای د داغوی او پر دغه ځای د داغوی هغه سړی ږیره خلاصه کړي وو ویښتان یې کښته کړي وو د اف سی په ورته کې را اوس موږ له دا بلیاوې څنګه ځان وګورو چې د 3 قسم جامې پر لاغوس کې دی په یو جامه کې ښکاره شي کله منظمه بیا په بله جامه کې ښکاره شي موږ څنګه احتیاط ځینو نو د دې دپاره چې پر دا وطن دا پخوا به پښتون او بلوچ چې په لارې به سره ورغل نو به حال سر ورکاوی به حاله نه ترېدل روغبړ او حال دغه وریځې حال به ټول ورکاوه بیا که چا بد کړي وو مړی کړی وو فلانه وو لیکن هغه دون رښتونکي وو چې مخامخ به بیا د مړه مال ورکاوه نو لحاظه لار به چپه کړ حال د دې دپاره څوک یې له کومه ځای را روان یې فلانه دی نن زما او ستا په کلي کې بېګانه خلک ګرځي څوک یې پوښتنه نه کوي چې دا سړی څوک دی د دې کم چې ګرځي را ګرځي په چیش کې دلچسپي د مجلس چیش کې فلانه کوي ناست که ولاړې د کلي د کم چا سره ده موږ حال نه پیس کوو جاسوسان زموږ په کلو ننوتلي دي زموږ په کورونو ننوتلي دي نو د دې دپاره لږ پام وکړئ لږ پوښتنه کوئ ولې په ډېر مشکل حالت کې دی قوم او په ډېر مشکل حالت پر روان دی
او د روسو د امریکای جنگ خو پر افغانستان پر خاوره وسوي لکه مشر چې اوس به جنگ د چین او د امریکای پر دغه میدان کړي او نو تخپل خیال وکړه چې د دنیا هغه درنې اسلحه چې پر دې وطن استعمال شي نو د دې وطن خو هسې مات ګړوب دی نو پاتې چیشته چې بیا مهاجر سي بیا به ځي چیرې پر افغانستان سي آفت راغی خو پښتانه په خپل غیږ کې هغه افغانان ځای کړل لیکن که پر تا باندې دا آفت راغی هلته خاردار تار درته لګولی دی هلته د بلوچ سندای او پنجابی پریږدي نه بس و دغه بمان ته به پروت دی نو د دې دپاره دا راوتلي یو په دغه شپه دا خو به د کلي ناتار سیول سوی د شپې به خلک سره راووته چې هله د اوښانو د اسانو د غویو ناتار ول سوی دی مسلمان به راووتل چې بابا دا پلانې کېدلی سي فراري د تللی دی د غویو ناتارې والی دستي به ملا تړلي که په اسانو که په پلانو روان به سول خپل ناتار به راګرځول زموږ خو ناتارونه دغون ول سوي دي شپږ اویا کاله پرلپسې موږ اوس دا خپل ناتارونه راګرځول اوس بیا هی غضب د بل جنګ به زموږ په میدان کړ نو د دې دپاره تیاری پکار د دې دپاره تیاری پکار ده پښتونخوا د خپل موارد ولي پښتونخوا د دې وطن چوکیداره پارټي ده پر وطن راخ کی چې دا خطرات دي دغه مسائل دي پر موږ دا حق دی ستاسو چې موږ که په شپه وي که په ورځ وي که په یخ وي که په ګرمي وي چې ځان راورسوو او ولس ته دا خپل مسلې ورته کښېږدو چې ولسه موږ خو درته ولاړ ته دغه مسلې را روان دي په دې کې دا خپل ناتار ګرځولو ته تیار اوسه که نه نو بهرحال ناوخته دی مشر ورور ډېر کاغذان یې ورسره ایښي دي کاغذان خو پراته دي لیکن وخت ناوخته دی دغه له ما سره هغه الاټمنټ آرډر دی هغه الاټمنټ آرډر دی چې 1,100,000 تقریبا دلته په پښین کې پر هغه دا ته وی انټي مني د دې یو ټن په 15 لک روپۍ او په خپل دغه درنه ده چې دغه ډبره واخې یو ټن یو ډبره دغه ډبره واخې یو ټن په 15 لک روپۍ د دې ټن دی نن د پنجاب سایوال هغه شناخت کارت کاپي پورت سټیټم پکې چا الاټمنټ کړی دی د سایوال ځخه الاټمنټ کړی دی ولی په دې چې لننه ځخه اویا کاله شپېته کاله مخکې زما او ستا وطن کې الاټمنټونه سوي دي پر اچا تر اوسه پورې ستا له وطن کولیس دی هاشمي تر اوسه پورې ستا له وطن کولیس ولایت حسین تر اوسه پورې په ارنایو په خوست شارګي کې کولې باسي شیخ اسلام او شیخ عقیل او شیخ لطیف دا ګرد پنجابیانو سره زموږ ځوانانو د لاس نوکان پکې وایستل د ټي بي مریضان سول دا له خپل وطن څخه کویلې راایستې لوړه وچه ونه چاته نه ورله کوله بل پښتانه ته جنګ یې پر کوی بدي یې پر کوله لیکن هغه دولت چې راوتی چې د کرونو د اربونو روپۍ دولت و دا موږ په خپل لاس ورایستل او د ټرکان موږ نه کول نن ورسه په کراچي په اسلام آباد په دې د دوی محلونه وګوره
عجبه دا د وطن زما دي وسایل زما دي راباسې مې په خپل لاسو بنګلې د بل پکې جوړېږي څنګه کوم یاست چیش کواستی اوس بیا بله دروبه پرېږ شوه هغه وطن لوټوي اوس بیا په مختلف جامو کې راځي پلانی دی بی ال ای د پلانی دی اف سی د پلانی جیب د پلانی کارډ راووتی شل مزدوران سره وتړي روانې کې پښتانه په ګولې وو پر څه شي پر مزدوري مو نه لکه خاوندګلوي خو لاړه به حیثیت مزدور کار کوم د مزدورۍ په حالت کې منې هم نه پرېږدي نو څه وایم تر څو پورې به دا ناپوهي کوو بس په انګریزي کې وایي انف از انف د غلطۍ ګنجایش زیاتره نشته خواست درته کوو چې سر یو سوی دا د خپل اپس دا وړې وړې بدۍ پر لیار پر یو کشنۍ نالۍ پر ویاله زوی عدالتو کې ناست یو کوټ کچاري کې ګرځي وکیلان مشکوي په خپل سره ټرین دا نفس شیطان خوار که دا ستا منځونه کوي 5 وخت منځونه کوي په جماعت کوي لیکن تا خپل شیطان نه دی په کنټرول کې کړی تا پر خپل نفس او شیطان قابو نه دی ساتلی که ستا په دین کې دغه برکت وای ته به ورغلی وې سهار به د عزیز دروازه ورټکول کې و چې عزیزه پر دغه شي راسه خوا به د شنې پیاله چای را پخې کې سره کښېنو دا تر تا قربان ولې موږ دا نه کوو د پراچا دپاره مې سینه ډېره پراخه ده د خپل تربره دپاره مې سینه ډېره تنګه خوار کوي دا خپل نفس شیطان تر پښو یې لاندې کوي بسم الله کوي توکل د خدای وا ها ځینې غټې غټې مسلې دي هغه غټې مسلې حل کول غواړي چې پښتون له خپلو د نسل خوږ راووځي او یو لښکر سي یو زبان سي یو اواز سي لکه دلته مشرانو په ګوته کې ځینې مسلې کلابلا کې ډېر مسلې دي خو په وطن کې هم شاوخوا مسلې شته او ورځ په ورځ زیاتېږي ولې چې پښتانه بچان زیږوي خوراک ښه خوراک نشته د تربیت لپاره ښه ادارې نشته او ستا نوی نسل باقاعده سرکار پر لګیا دی د پولیس له تاڼې او د اف سي له چوکۍ څخه شیشه بل چیش ورته اجاج نمونې دي آیس دي که شیشه ده که چیش دي دغه ستا و نوي ځوانان ته ورشروع کړي دي بل ورځ کله اصلاح ته څو وخت مخکې تللی وم سټیډیم ور جوړ کړی و بیا هلته له پنجابه څخه چمن راوغوښتم بیا زه خپله ورغلم نو ما ورته ځوانان چیرې دي ځوانان خو دغه نهو صاحب ته په ګړنګ کې 8 ډیمې جوړ کړي دي به دا منځګر لاړ شي ګر په دغه بلیا لګیایي اوس دلته ورته لګیا یم چې یاره دا میدان آباد کړو چې دا ځوانان راشي دا میدان له یو کرکټ وکړي یو فوټبال وکړي لیکن د پلانینګ تحت ستا نوی نسل وهغه ځای ته برابروي چې بیا به چې وخت راغی لکه دلته چې د اسلام نوم استعمال کوي د مجاهد نوم استعمال کوي د طالب نوم استعمال کوي بیا خدای خبر دی زموږ پر ځوانانو کم نوم کښېږدي او ستا ځوانان به دون بېروزګاره وي چې دی به کلاشینکوف ورکوي او $15 به د ورځې ورکوي
چې اوس ما د پاره جنګېږي او نن زما او ستا پلرونه ومندي و دې ته سترګې خطرې دي په دا غره کې سره زر راوځي را دي چې هندو د راسي پنجابی خو څه کوي هندو د راسي دلته دې راوباسي خو زما بچی به د کوي او د څماولنګ له مزدورۍ خلاص وي له اغوا او له ویستلو به خلاص وي سهار به ځي د کور له څنګه به مزدوري کوي ماښام به راځي یعنی ما او تا زما او ستا مور پلار یې پر دې شکرداره کړي دي چې زه به مزدور یم زه به ولې مزدور یم تر څو پورې به مزدور یم په خپل وطن کې به ولې مزدور یم نو بیرته دا درته وایم چې الله پاک وایي نه بدلوم دا قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي د هغه د کوششو څخه موږ دا کوشش روان کړی دی خدای دې وکړي چې زموږ په خولو کې هغه برکت یا موږ دا ستړیا یا ستاسو ستړیا یا په دا توره شپه ناست دا ضایع نه شي دا قوم یو مټی شي دا قوم یو اواز شي د جنگ ضرورت نشته یو اواز یو مټی سه ستا مد مقابل هغه ستا لوټي هغه ستا ناسیاره کوي هغه به په خپله پر مځکه ارام کښېني هېڅ جنګ منګ نه درته وایي خالي یو اواز یو مټی ما دا یقین دی چې موږ به پر خپل وطن خپله باچي کوو خپل وسایل به د خپل ځان لپاره استعمالوو ډېره مننه د خپلو کارکنانو خدمتګارانو چې دلته راغلي دي د دې خلکو د مشرانو خدمت یې کړی دی ډوډۍ ورکړې ده لیار ته برابر کړي دي د ټول کارکنانو د زړه له کومې د خپلې خوا د پارټۍ له خوا د دوی مشکور یم چې دوی ډېر لوی محنت کړی دی دوی ډېره لویه قرباني کړې ده واخر دعوانا ان الحمد لله